خانجي جوړې ډز خطا لړو یو هم پرې راپرې نه وته د خانجي ډز چېرته خطا نه یتلې ګلچا بس کې که نه تر کومه پورې هسې تر عمره پورې مې وي خانجي زما مټې اوس هم مضبوطې دي پاتې شوه خبره د ښکار نو لاړ شه وګوره مرغۍ به چېرته پرېوتې ګلشاه ماما څه شو هغوی خو بیا ښکار ته تللي دي که نه ولې نن د خان بابا چوټي وسوه چوټي د څه خبرې چوټي د جرګو مرګو چوټي درته یادوم جوړوړه یار د کلي غمونه هسې هم سرته نه رسي عجب خانه کله نه کله خو پکې دمم کول غواړي که نه کشر خان سلام علیکم وعلیکم السلام سړي بشیره د مشر خان سره مې کار و هغه خو نشته ما ته ووایه څه مسله ده مشر خان به ښه وي که نه همګنې زه د هغه زوی نه یم ما ته ووایه څه دي فصل چا وړی دی که پوله چا والې ده خبره د پولې نه ده خو د فصل ده خبره په دې کلي کې خو داسې کپړی نه وینم چې دومره جرت وکړي پوله موله چا وهلې نه ده خو هغوی د شاملات په پټي کې حصه غواړي مستجاب خان په جاګیر کې د حصهدار ده که نه راغی سبب بې بشیره ستا د تره زوی سوراب سوراب زما د شپول ګډو په مارچک راځه لکه چېرته روان یې خانجي تاسو یې لږ پوه کوي د سوراب پسې ځي سوراب څه کړي دي د شاملات پټي کې مې ته اجاره غوښتې ده مورې نو ولې کاکاجي دې نه منیسه ستا پلار چېرته سیند وروړی و څومره چې د مستجاب خان دومره برخه زمام ده د یو پلار اولاد دی خو یوازې ځمکه نه نور مې ورسره ډېر څه دي سندارې یو سندارې جامې دې سرې کې که نه موږ راځه تیار شو کپړې ګرمې وړې د سندارې لور په سر دې مزې وکړې بیا به څه کې ټول کور مې پرې راغونډ دی ځکه خو درته ویم که نه ولې اچب خان زوی له به مې واده نه کومه سو او که نه که لور دې لاړه شي ګور به دې راشي بابا دا وګورئ څومره ښکلي مې د کپړې سرې کوي شابشي شابشي او د لالا هغه دی دغه ته دمه ورکوه زما لوله که نه हेलो السلام علیکم اور جانې वालेकुम अस्सलाम څنګه بچي بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه یې مورې ښه یو موږ ټول ښه یو کور کې بالکل ټول ښه دي ټول ښه دي حسندار هم ښه ده وسندار هم ښه ده وسنداره یادې هغه مستجاب لالا مې نه یادې هم ستار اور دی که نه مورې او که نه د هر چا په خپل لنډي نظري او کا زما رور دی د ستا ماماجي دی ماماجي خو زه هر وخت یادوم یوازې ستا رور نه
د ټول کلی مشر دی. بچیا ته راشه، دغه د مشرۍ کور زما کور دی. لږ انتظار. ښه مورې، ټولو ته مې سلامونه وایه. بس بچې، بس الله په امان. د خدای په امان، د الله په امان. نازنین بچې مور د څه شوله؟ حکم جناب. همدا مې یادول. ښه زه لاړم. ټیک شو، لاړ شم. داسې تیارې چې زه چېرته واده له روان یم. سیمینار ته روانې، د دنیا خلک به وي، سټوډنټ به وي، انټلیکچوال به وي او ساغر به وي. ساغر نه، پروفیسر ساغر. او د پروفیسر ساغر مقاله به وي. د دنیا د خلکو سترګې به وي. خو ما سره یو غم دی. څه غم؟ څوک دې په سترګو وانخلي. نو اوس زه د چا سترګې تړلې خو نه شم که نه. مړې نازنین ناوخته دې کو را باندې لړم ده نه. یو منټ بیا څه؟ دا بیګ ډېر شو. دا خو ډمانه هېرو. الله په امان. الله په امان. بچې الله په امان. ادب د احساس ژبه ده، د احساس आवाज دی، او دا आवाज هر چرته هر ځای یو شان اورېدی شي او محسوسېدی شي. ایکسکیوز می سر، ادب په ژوند کې انقلاب راوستی شي؟ ستاسو څه خیال دی؟ سر ما تپوس کولو. یس وای ناٹ، پلیز کینه. ګورئ تاسو د دنیا لټریچر سټډي کې او د لټریچر هسټري وګورئ، تاسو ته به پته ولګي چې د قامونو تقدیر چې دی هغه د ادب په وجه بدل شوی دی. ډېر مثالونه داسې شته دی. جی ستاسو لیکچر ډېر زبردست و او زه ترې ډېر امپریس شوم. थैंक यू. ستاسو تعریف ګلګل شعر و ادب سره څه دلچسپي لرم. سماعت ګټ لیکلو. ګډ سوراو بچې، د خبرو کولو دا انداز نه دی. زما زمیندارو سره دا خبرې مه چېړه. کاکا جي څنګه ستاسو زمیندار دي داسې زما هم، او څنګه چې د عجب خان برخه وغوښتی شي داسې زه هم. دغه غلطه کوي. عجب خان تا ته ښه معلوم دی. او د خانجي په خبرو ته پوه نه شوې سورابه. د خانجي مطلب دا چې ته اول کم کار کې نو ما ته وایه. او عجب خو هلک دی، جذباتي دی. دې کې د چا د جذباتو مذباتو څه کار دی؟ څنګه چې هغه د برخې مالک دی نو داسې زه هم. ته نه بچې، ته پوره په خبره پوه نه شوې سورابه. کیسه داسې نه ده. ګلچا ته ته مور چېرته دا نه دي ویلي چې زما د رور برخه چېرته تللې ده؟
کشر خان لپاره دا هم لویه خبره ده چې هغې د دې وینا جرأت څنګه وکړو بشیره گزاره کشر خان لږه گزاره زه زما خان بابا د خلکو کږې سبو او سورابی څوک دی چې رجب خان مخې له به راشي خبره په خبرو ختمېږي خانجي ما هم بد وکړل چې تاسو ته مې وویل راځه کشر خان لاسه تلي راغلي دي بیا به ورسره ګورو مورې کاکاجي خو مې داسې خبره کړې ده چې ستا پلار ډاکو غلو جوارګرو چې داسې خبره یې کوله ما له ته هم داسې بوی راته مستجاب خان هسې خپل ترخ بوین دغه ترخ دغه د ګریوان لاندې دی اول د خپل ګریوان کې وګوري اوکې ناشته خو لږ په کلار کو که نه ست تعدیدي ده ناوخته دی نازنین خود نو چې تر نیمو شپو لیکل کې بیا سهار وختي پاسېدی نه شي لیکل خو زما ژوند دی نازنین او دا تا ته پته ده خو دا څنګه لیکل دي چړو خلاصېږي نه زما قلم به زما په مرګ باندې ودرېږي او بیا دغه لیکل څه بل چل دی دا د چا د ژوند داستان دی د چا د مینې داستان پوه شوې لړم لړم ورندارې زه تا ته خپل وراره ته د خپل مړ رور په سترګو باندې ګورم زما رور چې هر څه یې کړي و هغه هر څه ما هغه د مرګ نه پس هېر کړي دي خو سورا به خبرې بیا تازه کوي او دې نه به نه خبره نه وروره ما ته یې ویلي دي بیا دا ستا قصور دی چې هغه دې په حقیقت نه دی پوه کړی وروره ما دومره پوه کړی دی چې کاکاجي ته په تا او عجب خان کې هېڅ فرق نشته دا ټکی خو دې ورته ښه کړی دی خو دا به دې ورته ویلی چې کاکاجي هغه دپاره په خپل نیم وجود باندې چاړه راښکلې ده او د دې خبرې نه ما عجب خان نه دی خبر کړی څه قدر ته وایم چې سره پوه که چې په دا خبرو کې ګوتې نه وهي که عجب خان خبر شو هسې نه چې دا نیمه برخه وجود بیا زما وجود پورې وتړي تو سوچ کې تللی اشنا دا زما څه لږ د کور مسله ده د کور یا لکه وروره ستا کور دی چېرته کور خو هغې ته وایي چېرته چې خاندان وي ښځه وي بچي وي ستا کور خو زما حجره ده ولې نو ستا څوک دي هغه یو واده دی هغه دې هم نه دی کړی دا به وینې چې ورځ به دا واده وکړم ولې په شاتوت دې بلبله ویشته ده څه او که نه نو بیا خو دې مبارک شه خو دا راته ووایه چې څوک ده مورې ته ما ولې منې کې زه به خپل حق نه غواړم زویه ته کښېنه راځه حق زه هم چاته نه پرېږدم خو زموږ حق یوازې دغه نه دی اوس به ورسره په چل چلیږو خلک به خوږه ښارونه خوري ښارونه خو کاکاجي ما ته عجب خان ډکې ډکې کوي مورې او دا په ما ښه نه لګي زویه په ما خو ټول ښه نه لګي خو دا سندارې مخ ته ګورم اوس هم هغې ته زموږ سترګې دي ګنې نو او بچې ولې نه راځه سندارې هم ستا خبرې مو کولې زما په دغه کور کې خو یو تی چې زما تپوس کې چاچی نو زما نور څوک دي ګوره ته مې چاچی هم یې او ملګری هم
دا څنګه لیکل دي او دا څنګه داستان دی بنجاري بنجاري پیری واخلې بنګړي واخلې دنداسه واخلې رانجه واخلې بنجاري دنیا نه مشتری پکې نه دې خبره څه کاوه हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दादा प्रोफेसर सागर साहब कोर दे जी प्रोफेसर साहब में लग पकार दे बोलिए स्टाम से किसा शतसा किसा से किसा से अफसाना ना ज सब शायरी कहूँ आप उनिश्ते दे थैंक यू जवाब भी आ रहा हूँ बंजारी जारी दंदासा और अंजरा सुमरा د 50 روپو دواړه نه کیږي یو سیز واخله توبه 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 بنجاری څومره ګران پوش ہے ورته کنه نن سبا به 50 روپو څه کیږي ها دا وا او دنداسا دې ورنکا یره زه څه تختیدل خو نه یم دا واخله ودرېګا ګلنار نور سنانه وګوره څه خشته بنگړي ورسره راغلو دا کلیپونه وګوره نه بس دنیا بیبي ته وړي ها خب ستاسو پکار دي زما لیکي څه دي یره دا نکریزي دي درکم نه دا مې نه پکاره او دا کلیپونه دي دا شنه کلیپونه راکړه دوه ګوره لګا نه دا مې نمبر دا خنو دا پرې ده بس یره ستاسو پکار دي ما ته وې زه به درکم کنه نه زه به کې خو کنه یره ته بنجاري معلم کو منظراته یاره صبر وکړه دینه ځان خلاص کم بیا به تعالی درکم نه نه خیر اول دی لورکا زه به کې ځان لا خوښ کم ولول څه څومره درکم دوا دې کې څومره یې دی لوي درځم تعالی درکم نه دا خو دې لورکا کنه دا واخله 15 روپیا راکړه دا د 15 روپۍ شوي 10 روپۍ ورکه مړي خیر دی غریب دی ها دا شل دی غریب دی وګوره څونه ډېر شي پیسې دی ورسره خو یا تعالی څه درکم وای زما ستاسو وختي ته یاره عجیبه ده نو بنجاری خبر خصم صورة اوس وایه چې لیکه صرف دا ما چې دومره کیسه درته وکړه روانه خو مې صرف اورېدې شوه چې لیکې خو مې نه شوه کوم وایه
बाबा دا वाली ګرمي ګرمي شي بس یو سنداره ډور سبب مزاج باندې پوي ده خبر ته پته ده چې دا زما چای مور ده چای راغله یو د چا په وخت کې ستا مور ټیک وي نور خو هر وخت لوري دا مور د ټیک وي نه ځکه چې زما د بابا مور خو هر وخت ټیک وي واده ورېدو دی تاسې پت وکړلو نو ځکه داسې وایي لوري ته خو راشه دې خوا راشه زما لور خو د صفت قابله او دا ستا لور ده ځکه لورې دا مور خو دې داسې خبرې کوي لکه چې دا دې میره وي بابا تاسو پته ده چې زما مور ما سره ستاسو نه زیاته مینه کوي چالاکي واره واره وهي Yes. السلام علیکم سر. वालेकुम सलाम. बखैर सब सुखाना बखैर. राजा क्या संगे ठीक ठाक है. बिल्कुल जी. लोग जोड़ी. शुक्र. सॉरी यार समसोर. माँ वो डायरी ने पता दे के पक्कोर के ब्रेक है दा. और माँ तो पता है जिस तरह बस बड़े बोझ भी. ऐसे देखे ना. खुदा ऐसे वो कुछ इधर छुट्टियां ना पस बकीना. ठीक था खुद हाँ सही दर राशि कहाँ है चलते हुए तो बहुत टीम डले कोला ब्लॉक तब तले जी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हाँ हाँ खत देवर को जी सर हाँ ठीक चलो दासों का समसुर खान रागले चार वाला मजेदार होने سنداره بچی راغله په خیر علي راځه کېنه خدای دې وکړه چاچي څنګه خیم لورې نن دې بیا ډېر ناوخته که ما ته ښکاري مور نه راپرېښودلې هی لورې هغې ته خو داسې دښمنه ښکارمه کنې ته ما له د خپل اولاد نه کمه نه څنګه مې چې سوراب زوی دی داسې مې تم لورې چاچي ته هغې پرېږده ګوره زه خو ستا وخت تپوس کوم که نه خدای دې زما د کور کا څه چاچي هیڅ نه لورې هسې یو خبره مې خولې ته راغله ته داسې وکړه دا ویښته دې ډېر ګډوډ دي ورشه ګومنځ یې کړه ورشه ما ته وایه که نه دا دې کپړو سره دې لږ ښه ښه ځه ډکې دا واله وشوه زه لاړم ها دا واله بنجاري دغه او زه سیف بنجاري نن معلم چې کوم دین رانجه او دا سره دا سلای فور سره کنه دا دې سره خپل سلای ده د دې شل روپۍ دي ښه دا راته میشه دا سمه میشه سترګې را لوسي زله دا دوی پراخه څه خلک ګرځئ پراخه نه دي خواږه دي پراخه نه دي خواږه دي ښځه بس پرېږده نور پکې کور کې واچومه ما ایستله دا څه واله او یو ریبن هم راکړه ریبن لا وای نو پر فکر دې راګول باندې نورې زیاتې پیسې غواړي یو ریبن دې نه راکړه مړه دا د کمپنۍ نه راغلي دي ورسره پیسې لګي دي 10 روپۍ دي خیر خلا بس صحیح ده مړه یو د اتو شیشه مړه
دا اترو شیشه ختمه شوې ده ها نور پکې څه دي نور پکې ستا د خوښې څه نشته زما د خوښې پکې ډېر څه دي څه څه زما د خوښې دا څه ورته 100 روپۍ لس 40 روپۍ شي ټولې دا نو دا والا لس बंजारी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ولې طبیعت دې خراب دی څه نه بچې خو تا پریشانه کړی یم ما او بچې دا زما ستا دا کار ستا دا روزګار ستا دا سیکل بچې ستا دا کاروبار مې نه دی خوښ مورې زه خو حق حلاله مزدوري کوم پته نشته چې ستا زما دا کار ولې نه دی خوښ مورې زه ستړی یم او وږی یم ما باندې روټۍ وخوره زه ویده کېږم